بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې ګرانو محصلینو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې درس په سوداګریز احصایه کې 240 درس مو ده. له دې مخکې مو 140 درس ولوستل چې هغه هم د مود په مورد وه، چې موږ څنګه کولی شو چې عددونه راکړل شوي او د هغه مود پیدا کړو. په هغې کې هم دا شرط کېښود چې هر هغه عدد چې تکرارا زیات راغلی وي یا هغه مشاهدې چې زیات تکرار راغلی وي نو هماغه زموږ مود و. نو یعنې په انفرادي اعدادو کې مو په تېر درس کې پیدا کړل. د نن ورځې درس کې مو هغه عددونه چې تصنیف شوي وي یا په دې معنا سره چې په ټولګیو باندې ویشل شوی وي او د فریکونسي لرونکی وي، څنګه یې کولی شو چې د دغه عددونو موږ مود پیدا کړو. نو په هغه صورت کې چې د عددونو تصنیف شوی وي او مود یې د لاندې فرمول پر اساس باندې ښودل کیږي. مود پیدا کول دي. موږ د مود فرمول لرو چې مود مساوي کیږي د سرحد سره د مود د کلاس سرحد کتنې سرحد مثبت دلته یک ده او تقسیم پر پی دلته یک ده، دلته یک دلته بردو ده او ضرب دی دلته زموږ سی هغه فاصلې سره ده. نو دا هغه فرمول ده چې موږ کولی شو چې مود پیدا کړو، یعنی هغه عددونه چې موږ ته راکړل شوي او موږ په کلاسونو په صنفونو او په ټولګیو باندې ویشلی، له دې فرمول نه یې کولی شو چې موږ مود پیدا کړو. په مود کې موږ ځینې سمبولونه او ځینې علامې لیکلي دي. دا تشریح کول غواړي چې ال آی څه معنا لري. وایي د مود د کلاس کتنې سرحد په معنا ده او دلته یک مو دغه تغییر چې راغی، دغه تغییر په څه معنا سره دلته د مود ټولګي فریکونسي توپیر د هغه له مخکیني ټولګي سره د مود د ټولګي فریکونسي توپیر د هغه د مخکینی ټولګي د هغه سره ټولګي سره او دوهم د مود د فریکونسي توپیر له هغې له وروستۍ سره دغه دویمې چې ده بیا د وروستۍ سره ده چې څومره توپیر لري او سی خو د ټولګي فاصله ده، یعنی موږ د دوو کلاسونو د دوو ټولګي ترمنځ فاصله چې پیدا کوو هغه په سی باندې ښودل کیږي. راځو محصلینو، موږ ته یو مثال راکړل شوی چې د مود ټولګي دا له هغه ټولګي څخه عبارت ده چې ډېر فریکونسي درلودونکی وي. اوس نو موږ ته اعداد او ارقام راکړل شوی د 108 محصلینو د هغوی دقت اندازه او دا غواړو چې موږ مود پیدا کړو چې کم عدد زیات فریکونسي لري او څنګه موږ پیدا کولی شو. جدول ته ضرورت ده چې موږ باید یو جدول ولرو چې اعداد او ارقام په جدول کې روښانه کړو. او دا هم فریکونسیانې یو دوه درې څلور پنځه صنفه شپږ صنفه او دا د هم اووه صنفه شول. شمېر ده یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه صنفه. موږ دلته د قد اندازه په انچ باندې شول او دا هم شروع د قد اندازه شروع د شپېتو څخه تر څلور شپېتو پورې، د 15 څخه شروع شو تر 9 پورې، اویا څخه شروع بیا تر 4 او د 15 څخه شروع تر 9 او د 80 څخه شروع تر 4 پورې،
د 85 څخه شروع تر 89 پورې او په آخر کې د 90 څخه شروع شو تر 94 پورې. فریکونسي هم په همدې شکل باندې 15 ول 10 8 شلو 22 15 او 8 فریکونسي چې مجموعه د فریکونسي هغه مساوي ده 108 کسانو سره شول. اوس په دغه هغه کې من ضرورت پیدا کیږي چې موږ څه پیدا کوو. موږ متزاید فریکونسي پیدا کوو. مثلا دلته 15 کېږي دا ورسره جمع کوي 30 کېږي او دا هم ورسره 53 شول دا ورسره که جمع شي نو کېږي 15 شپېته که دا 15 البته 15 کېږي دلته که دا ورسره جمع شي 100 کېږي او دا هم 108. دا هغه فریکونسیانې وي چې موږ متزاید فریکونسي په شکل باندې پیدا یې کړو. ښه اوس ضرورت دا ده چې موږ په دغه فریکونسیانو کې وګورو. موږ مخکې په تعریف کې ویلي چې زیات فریکونسي لرونکی وي هغه مغه زموږ مود ده او هماغه د مود کلاس مو ده یا صنف مو ده. که چېرته تاسو لږ د دې هغه ته ځیر شئ نو زیات لرونکی فریکونسیانې هغه زموږ دا دي 15 تر ټولو زیات فریکونسي ده په کلاس کې چې د 85 نه تر 89 پورې دغه فریکونسي دا زیات ده د دې فریکونسي لوړه ده. اوس ذکر دا شول نو په دې معنا سره چې دا زموږ د چی کلاس شول د مود صنف شو ده د مود کلاس مو همدا شول. کله چې دا د مود صنف مو یا د مود کلاس مو شول نو اوس کولی شو چې موږ د هغه اجزاوې چې هلته وجود لري هغه موږ په اساني سره پیدا کړو. څنګه پیدا کوو محصلینو؟ مثلا موږ هلته ال ته ضرورت لرو ال آی ته ضرورت لرو. ال آی په معنا دی د مود د کلاس هغه ښکتنی سرحد په معنا ده او ښکتنی سرحد مو داسې ویلي دي چې 15 جمع 4 ځکه چې د دې لوړ حد د کوچنی حد او د هغه تیر کلاس لوړ حد ده. لوړ حد دا دوه تقسیم دا به څومره شي نو دا به شي 4.15 سره دا زموږ هغه سرحد کوچنی سرحد مو شو. دوم چیز ته ضرورت لرو دوم موږ ته ویل چې توپیر د کلاس هغه سره د پکار د زمونږ. اوس کله چې زه دا توپیر پیدا کړم نو د مود د هغه کلاس چې زه توپیر پیدا کړم څنګه پیدا کوم نو د دې کلاس هغه فریکونسي څومره ده 15 ده. کلاس فریکونسي 15 ده. منفي د تیر کلاس سره چې زه توپیر پیدا کړم څومره ده هغه 22 ده. تیر کلاس فریکونسي څومره 22 دا مساوي د 100 سره شو 3 سره شو یعنی دلته یک مساوي د 3 سره شو. اوس چې د راتلونکي کلاس هغه دغه تغییر چې خیری هغه د راتلونکي کلاس فریکونسي ده یعنی دا چې پیدا کوم په دې معنی سره چې 15 منفي 100 سره راتلونکي کلاس فریکونسي څومره ده 8. اوس د دې دوه ترمنځ توپیر به څومره شي 18 یعنی دام هم پیدا شو. سی پیدا کوم سی فاصله څنګه موږ پیدا کوو؟ د دوه کلاسونو هغه ټیټ حدونه سره منفي کوو یو بل سره 15 منفي 8 دا به څومره شي 15 فاصله هم پیدا شو. نور زموږ فرمول معلومه ده چې ام او ډي یعنی مود مساوي کېږي ال آی هغه څومره و چې موږ پیدا کړم 4.15 مثبت د توپیر څومره و 3 دا 3 منفي د توپیر څومره ده توپیر څومره ده هغه تقریبا د 18 سره ده مثبت ده علامه دلته مثبت ده البته 18 ضرب دی ضرب چه ده ضرب سی فاصله مو ده فاصله مو څومره ده 15 واضح شو خبره نور ام او ډي مساوي کیږي 4.15 مثبت 3 دا دوه جمع کوم شل ضرب دی 15 ښه
3 تقسیم پر شلو 3 تقسیم پر شلو کوو نو کله چې زه دا 3 تقسیم پر شلو کم نو دا به څو شي 0.څو راځي MOD دا 4.5 مثبت دا چې 3 تقسیم پر شلو شي نو دا کېږي 0.15 ضرب د 15 سره ده ښه مود لمونږ مساوي کېږي د 4.5 مثبت دا دوال کې ضرب کو سره 0.15 ضرب د 15 کو نو دا کېږي 0.15 خاله د سره چې جمع یې کم مود به زموږ څومره شي نو دا به شي 15.25 سره شو نو زمونږ د دغه صنفونو دا مود څومره شول مود یې زمونږ 15.25 سره ده نو د پیل تفسیر څه معنا لري ویل کېږي چې د ډېرو محصلینو قد 15.25 انچه ده د ډېرو محصلینو د قد اندازه یې 15.25 ده یعنی اکثر محصلین دغه اندازه لري دا زمونږ د مود کلاس و چې موږ په تصنیف شویو عددونو کې مود څنګه پیدا کړو له کوم فورمول نه په کوم شکل باندې ضرورت ورته سول نو ضرورت پر اساس مو ویل چې موږ په دې کې څه وکړو اول فریکونسي ته ضرورت لرو بیا د فریکونسیانو مو چې پیدا کړل د دغه هغه لوړترین هغه ګورو چې فریکونسي کم یو ده نو کله چې لوړترین فریکونسي د یو کلاس مو پیدا کړه 25 تول نو دا زمونږ د چی کلاس شو د مود کلاس شول یا صنف مو شو یا ټولګی مو شو هر څه په نوم باندې چې یادوئ نو بیا له دې له مخې نه کولی شو چې دا نورې برخې په اسانۍ سره پیدا کړو او موږ خپل هغه څه چې غوښتی مو ده هغه ترلاسه کړو نو محصلینو دا زموږ د نن ورځې درس تر بلې ورځې پورې چې ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم تل اباد او خوشحاله اوسئ له توجه څخه مو مننه